هغه یو کسو چیلې یې حلال کړ څرمنې ته ایسته طریقه نه ورته نبي علیه السلام پې باندې د پاسه راغی وایي دا څه کې وایي د الله رسول دا څرمن ته وباسم نو وایي دا څه کې دا خو دې خراب کړ نبي علیه السلام وایي ته راکړه دا چاړه چاړې ته یې واغست د چیلي په څرمن کې سوري وکړه نو امام الانبیا پې باندې خپله په دې څرمن باندې لسان نبوت او ای دا شونډې مبارکې کېښودې په دغه باندې د چیلي په څرمن باندې او پوکي پکې اول او لاس مبارکې ورته دې ځای پورې داسې بره کړ او چیلي کې لاس وردننه که څرمن ته تر لاس د سره پورې ووته وایي صحابي داسې کوه قربان شم د محمد الرسول خپل لاسونه د وینو دغه کړ دومره شفقت او محترم دومره نو دا طریقه د هغه ځای نه تر اوسه پورې کسابانو ته راایي کسابانو نه تپوس وکړه وایي چیلي نه څرمن تاسو څنګه وباسئ او دا طریقه درته چا خورېده ما نه جمله وره دا د امام الانبیا ایجاد دی چې پوکې پکې ووایي او چیلي نه ټوله څرمن لاس پکې دننه کړي که صحابانو ته پته لګېږي نبي علیه السلام مبارک دا طریقه ښودلې ده خو دا شفقت په امت باندې محترم وکړي زموږ یو پیر او یو عجیبه جمله وایم نبي علیه السلام مبارک د غرمې په موسم کې بار راووته بار چې ویې کتل ابو بکر صدیق هم بار راووته هغې خو پته لګېده صحابه به ونو زړه عجیبه زړونه و د صحابانو چې د امام الانبیا درد به په خپل کور کې محسوس او قسم دی داسې عشق او داسې مینې ور ما تاسو ته دا جمله د ابوبکر صدیق ووي ابوبکر صدیق رابار شه نبي علیه السلام ورته ابو بکر څه کې وایي د الله رسول سره ووتم بار ما چې چکر ولګم الن کې دواړو ته لوږه وه نبي علیه السلام د لوږې نه بار راووته چې لوږې بې حاله کړ نو بار راووته ابو بکر هم بار راووته لوږې بې حاله کړ ما ووایي زړونه و کنیکشن یې داسې وي محترمو څنګه چې زمونږ داسې مونږ خو ټیلینار او یوپونې کنیکشن یي د هغې الهي کنیکشن وي د زړونو یو بل سره قسم دی زمونږ د وټسپ کنیکشن دی ته ما سره په وټسپ او په فیسبوک باندې ایډ یې زما کنیکشن داسې لګېدلی دی قلبي کنیکشن ډېر د کمو خلکو یي محترمو قلبي کنیکشن ډېر د کمو خلکو یي وای چې بار راووته د الله رسوله بس سره ووته منو وایي ښه چې ویې کتل عمر هم رابار شو چې عمر راووته نبي علیه السلام ورته عمره ته څه کوې خو هغه جلالي و نو هغه خو به شپ نه کول وایي د الله رسوله وږې به نو بار راووتم قربان شم د عمر نه وایي وږې به نو بار راووتم نو نبي علیه السلام مبارک ورته وایي ښه وایي څه کوو داسې ورځو په چاپه راغورځو اخو نبي علیه السلام و صحابو ورته پته وایي د الله رسوله زه چیزونو چې لاړه چې ویې کتل یو صحابي دروازې وډبوله ابوالهیثم رضی الله تعالی عنه چې دروازې وډبوله پخوا باغونو کې به د خلکو کورونه وه باغونو کې به داسې باغ به و په هغې کې به د خلکو کورونه وه دا ابوالهیثم بار اوتیو نو زنانه اواز اورېده چې دا خو د امام الانبیا اواز دی او زموږ در ته ولاړ دی د الله رسوله راځئ باغ ته را دننه کړ دی کې ابوالهیثم هم راغی چې ویې کتل د الله رسوله زما فقیرخانې ته څنګه حاضري کړې ده د دواړو جهانو سردار زما هغه به هم ډېر خوشقسمته خلک ونو د الله رسوله ستاسو حاضري او زموږ فقیرخانې ته نو نبي علیه السلام سره د دواړو یارانو ناستو وایي لوږه وه راته نو رالم ما وایي ستا باغ کې به څه وخورم وایي ښه جي راپاڅېده جي باغ بره ونې ته وروخوته یو غونچک یې راکوز کړ لاندې او ډارک یې ورته کې د الله رسوله خورئ نو نبي علیه السلام مبارک ورته وفرمایل نو پخې به دې پکې کړی وې نو هغه ورته د الله رسوله ستاسو راتګ د امام الانبیا او د دواړو جهانو د سردار راتګ زما کور ته تاسو د کجورو ځای چې دا ونې دله پرېږم او درته جولو کې کېدم خو د الله رسوله بیا به میوه نه کوي هم ستاسو حاضري به دلته کېږي او د دې د وجې نه امت ته صدقه ده زما پې باندې معیشت هم روان دی او صدقه هم ده تاسو وایئ چې ونې کټ کړمه نو د الله رسوله دې کې کچم شته و نیم پخیم شته او پخیم کومې چې ستاسو خوښې نو ترې نه خورئ ورغې یو چاړې راواغسته او کور کې یو چیلې راونیو نبي علیه السلام ورته اواز وکړه ابوالهیثمه چېرته پې وواله حلال نه کې وایي نه د الله رسوله ګورم سب پکې سربه یې راوغورځوو راسمېلو قسم د قربان شم د صحابو نه نبي علیه السلام خوراک ته ناست و دا ښځه او بچي او خاون ورته ګوري او مسکې کېږي نبي علیه السلام مبارک چې راپاڅېده نو دعا یې ورته وکړه امت داسې نه ده محترمو او داسې نه ده چې امام الانبیا ګنې فقیرې والا زندګي تېروله څه وسرنو دا د هغه اختیاري وه الله ته یې ویلي خدایه داسې زندګي را باندې تېره کړه چې یوه ورځ په مړی م او بله ورځ نارې م
ورنه هغه ته تاسو ته پته ده د نبی اسلام ته پته چې د خولې نه به کلمه ووته او بل مخکې ورپسې زم اکثر وایم د خولې نه نه یادوم په دماغو کې څه کوي چې په زړه کې به لا د هغې خبرې تصور د امام الانبیا نو راغلی چې زما رب به پې باندې بره دستخط کړی چې شی پوره شوی دی. सलाम